بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. نن د خصوصي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو غږ اورئ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. زمونږ نننی پروګرام زمونږ ګران ملما پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب سره دی چې د ایست تعارف محتاج نه دی. پروفیسر صاحب سره نن چې کوم زمونږ پروګرام دی د دې وجه د هغې کتاب دی چې هغه کتاب هغې مولانا عبدالمنان عرف غوهی مولا باندې چې مشهور و د هغه حوالې سره دی. نو راځئ چې دې پروګرام کې مونږ هغې سره د دې کتاب حوالې سره او د غوهی مولا د شخصیت حوالې سره خبرې وکړو او هغې نه د هغې چې کوم تحقیق یا چې کوم د هغې رایه ده د غوهی مولا باره کې په هغې باندې تفصیلي خبرې وکړو. زمونږ نننی خوږ ملما پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب دی چې هغې سره زمونږ د پښتونخوا ریډیو مردان اکثر نشست کیږي. مختلف علمی موضوعاتو باندې سره موږ خبره کوو. د ادب حوالې سره سره زمونږ خبرې ترې کیږي. سماجي رویو باندې هم موږ ورسره خبرې ترې کړې دي او نن هغې د نن چې کوم پروګرام دی د دې موضوع هغې یو کتاب دی چې نوم یې دی مولانا عبدالمنان چې د غوهی مولا په نوم باندې مشهور و. ګران اوریدونکو د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې تاسو ته پته ولګي چې مولانا عبدالمنان څوک و او دویم تاسو ته دا پته ولګي چې د دې حوالې سره ډېر کم کار شوی دی. نو هغې کې صداقت څومره دی، افسانه څومره ده او حقیقت څومره دی. نو موږ به تاسو ډېر ټایم نه اخلو او راځو به خپل ډېر ګران او خوږ مېلمه طرف ته پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني ساجد صاحب چې تاسو مال کله کله موقع راکړئ او زه د پښتونخوا ریډیو ستاسو د دې د ټولو اراکینو د انجینیر صاحب ډیر زیات شکرګزار یم چې تاسو مال دا موقع راکړه او زما په دې کتاب باندې د خبرو دا ماته وخت ملو شو. ډیره مننه پروفیسر صاحب. دا ستاسو مهرباني ده. تاسو خپل قیمتي وخت د پښتونخوا ریډیو دپاره د اوریدونکو دپاره او زموږ دپاره تاسو قیمتي وخت راکړئ. تاسو هغه داسې کسانو کې شامل یې چې هغه د ریټایرډ کېدو نه پس هم ریټایرډ نه وي بلکې د ریټایرډ کېدو نه پس بیا ډبل سپیډ. تاسو هم ماته پته ده چې تاسو خپله لایبرري هم ما کتلې ده. هغې کې تاسو چې کوم کتابونو حوالې سره کوم لیک دی ستاسو یا ستاسو کوم جرنالیزم حوالې سره تاسو کوم کالم لیکئ یا کتاب لیکئ یا نور داسې څیزونه کوئ نو کې ستاسو مصروفیات وي او موږ بیا هم ستاسو شکریه ادا کوو. په ټولو کې اول راته دا ووایه چې د دې کتاب لیکلو خیال درته څنګه راغی یا د شخصیت ستاسو مخې ته څنګه راغی یا د موضوع یا د مولانا عبدالمنان دا څنګه ستاسو مخې ته داسې چلېږي. زما کوشش دا وي چې هغه خلک کم چې زمونږ په ادب پاتې شوي دي او یو خو چې د نوې وخت کې میډیا سره کوم خلک متعلق دي په هغې بلا لیکل شوي دي لیکل کېږي مو خلک یې پېژني. خو داسې خلک هم شته چې که هغې د میډیا سره متعلق هم دي خو هغه خلک نه پیږي. لکه چې زه په خپلو دوو کتابونو ډېر زیات خوشحاله یم دي. یو د عبدالکریم مظلوم صاحب چې د پښتو ریډیو د پېښور ریډیو ړومبی اناونسر، ړومبی پروډیوسر او ړومبی ډرامه نګارو او دا زما خوش قسمتي چې جن تاسو ووایې که نه چې نن د ریډیو عالمي ورځ ده نو په دې حواله باندې هم دا ورځ ډېره اهمه ده. نو یو زه په هغې کتاب باندې ډېر زیات خوشحاله یم دي او بله دا خبره ده چې دا مولانا عبدالمنان غوهی مولا یو ډېر لوی عالم فاضل شخصیت و او د ده په هکله دا خبره مشهوره وه چې ده صرف بګتی ویشتي دي، دی ټوقمار دی او ده صرف بس د خندا وشتو خبرې کړي دي بلکې تر دې چې د هغه د بادري په قطار کې ودرولې دی. د بادري زه د دې دا مطلب نه چې د بادري توهین کو، هغه ځان ته یو ډېر لوی فنکار و. خو لکه په ترکی کې ملا نصیر الدین یو ډېر لوی عالم فاضل شخصیت تیر شوی دی او مذهب او خپل علم چې دی نو شګفتګۍ سره وابسته کړی دی. هم دغه شان زموږ د مولانا عبدالمنان غوهی مولا دې ړومبی مولانا عبدالمنان او بیا ورپسې غوهی مولا شوی. نو دا غوهی مولا د هغې شخصیت په حواله
دا به بیا خبرې وکړو، تاسو به تپوس وکړئ چې یاره دته غویي ملا ولې وایي که نه دي. نو په دې وجه باندې او دا د متعلق دا مشهور چې الله تعالی دله ډېر لوی عمر ورکړو. هسې خو د 150 سال عمر یادوي، خو 150 مونږ په ساینسي حوالې سره او د انساني جیالوجي او بیالوجي په حوالې سره دا دونه عمر نشي کې. نو دې د سلو نه اوړېدلی یو ډېره لویه زمانه یې کتلې وه. نو د ده د شخصیت ګڼ اړخونه دي، د شاعر و، د بدعاتو خلاف و، د چې دی نو په ټول عمر کې دا یو خبره کوم، بیا به تاسو دا نکتې راخلئ، د په ټول عمر کې نه امامت کړی دی او نه خطابت یې کړی دی، او ټول عمر د چې دی نو ډېر په خپلو شرطونو باندې د وخت تېر کړی دی. نو بس په دې وجه باندې ما خوښ کړه چې یاره په دې کتاب ولیکلی شي. پروفیسر صاحب دا راته ووایه چې د مولانا عبدالمنان حوالې سره دا تاسو ته کم ځای نه د ذکر وشو، یا تاسو چېرته کتاب کې وکتو، یا داسې چېرته کم ځای نه تاسو ته دا خیال راغی چې ورګه داسې په ده باندې کتاب لیکل؟ د شاعرانو په محفل کې خو به د ذکر روانو، او چېرته چې به د مولا سره د ټوقې خبره وه نو د ده حواله به ورکړې شوه. خو د ده ذکر ما چې دی نو د هغه د کلي د خواوشا کم نور کم کلي دي، دی په ډنډوقا کې پاتې شوي دي، ترکیه کې پاتې شوي دي، او نو د هغې د خلکو ډاګیوالو او خاص طور سره زمونږ چې دی نو طلا شباب، هغه به بار بار د ذکر کو، بار بار به د ذکر کو، او دا به ویل چې ما په ده باندې کار کړی دی. نو ما هغه ته ډېر ځله دا ووی چې تاسو مهرباني وکړئ د ده دا کار چې دی نو میدان ته راوباسئ او شایع کړئ. نو هغه زما خیال دی چې موده مخکې په ده باندې په اردو کې یو دوه مضمونونه لیکلي مو. نو یو خو دغه تحریک و، بل چې دی نو په ده باندې په یو ریډیو کې پروګرام وشو. نو په هغې کې ځینې خبرې داسې وي چې هغه د ده د شخصیت سره سمون نه خوړه. نو ما وی چې یاره د ده د شخصیت چې دی څه واضح تصویر خلکو ته وړاندې شي. بل دا دي چې دی پټو که نه دي او د ده متعلق خبرې کېدې، خو د ده په عقله هېڅ دستاویزي ثبوت نو، نه په کتاب کې چا څه ذکر کړی دی، نه چا په مضمون کې چا څه ذکر کړی بغیر د طلا شباب نه. هغه ما مضمونونه لوستي نه دي چې د هغه د خولې ما اورېدلي دي. نو ما چې کوم دا کتاب لیکلی دی دا په روایت او په درایت باندې دی. روایت دی چې کوم خبرې د ده په عقله را روانې وي، او درایت چې روایت ما بیا د منطق او د عقل په باټ وهلی دی چې دا خبره رښتیا ده او که نه غلطه ده. نو دقه شان ما چې دی نو د ده باندې دا کتاب ولیکلی شي. دا راته پروفیسر صاحب کله چې مونږ داسې یو ګمنام شخصیت رالو چې هغه باره کې لټریچر کې هم ډېر څه نه وي، د هغه خپل کتاب هم نه وي، خپل لیک هم داسې دستاویزي شکل کې نه وي او روایاتو باندې ډېر مبني وي، نو داسې قسمه شخصیت باندې یا واقعاتو باندې یا چې کوم دغه وي دې باندې لیکل ډېر زیات ګران کار وي. نو دې حوالې سره زما تاسو نه دا تپوس دی چې د مولانا عبدالمنان د غوی مولا په نوم چې مشهور و، د ده حوالې سره تاسو ته مواد یا د ده حوالې سره تاسو ته چې کوم ډیټا وه دا د کم ځای نه زیاتر ملو شو، او چا تاسو سره په دې کې مدد کړی دی یا هیلپ کړی دی؟ جی ما چې څنګه ووایي چې څه خو ما ته تحریک چې دی نو د طلا محمد شباب په خبرو باندې ما ته رو رسید که نه دي، تحریک ما واخیسته چې په ده کتاب لیکل غواړي. نو ما چې کله څه تپوس کړی دی د هغه نه، نو هغه ما ته بنیادی معلومات فراهم کړي دي، او ما د دې کتاب چې ځای په ځای د هغه ذکر کړی دی. بل لارې دي چې چا مخکې کار وکړو چا وروستو کار وکړو، دا خو یو ځان ته ادبي مسله ده که نه. نو زه د دې نه انکار نه کوم چې هغه لومړی د دې نه کار کړی دی، خو ما هم پې کار وکړو. خو په دستاویزي صورت کې دا زما دا کتاب لومړی کتاب دی، دا رده کې خودی شوه. اوس په دې کې که څوک تنقیدي خبرې کوي او نور اضافې کوي، ځکه چې تحقیق یو لوی میدان دی جی، دا بندیدي نشي، خلک په دې باندې کار کوي، نوې نوې خبرې روځي. نو یو خو طلا شباب، بل یې کوم نو هغه زما یو دوست ډاکټر امین الحق امین صاحب چې اوس موجود نه دی، هغه ډینټسټ دی او په خواجهګنج بازار کې د هغه کلینیک و. نو هلته به دا غویي مولا تلو راتلو. نو هغه به چې کله به هغه راغی ما لیدلی نه دی په خپله جي، رښتیا خبره ده
چې کله به زه لاړم هغه دوکان ته، زه په داسې 10 12 هغه زمانه کې ما سبق وي، نو هغه وایي چې نن غویي مولا راغلی دی که نه، او د هغه مزیدارې خبرې به وکړي، بلکې شعرونه زه به تاسو ته بیا د هغه شعرونه، ځکه عالم نه علاوه هغه شاعر هم نو لومبی ذکر ما د ډاکټر امین الحق امین د خولې نه اورېدلی دی، او چې لومبی ذکر که نه جي، خو ما له توجه نه ده ورکړې. دویم ذکر ما چې دی نو د میمري شفق صاحب نه اورېدلی دی. هغه وایي چې زه باجا بامخیلو ته تللی وم د خپل پلار سره، دا هم د 56 خبره ده، او زه ما په پرایمري کې سبق وي، نو چې مونږ د خان حجرې ته لاړو، د باچایانو حجرې ته، نو یو مشر سړی په کټ کې ملاستو چې مونږ یې ولیدو را پاسېده، دنګ لوړ د 6 فوټو پلنه سینه، غون مخ، ښکلې ګیره که نه جي، او زما پلار ته تر غاړه وته که نه، نو ما د هغې خبرې اورېدې، هغه ورته هغه وخت خپل څه کلام هم واورو، او دا خبرې وکړه چې زما شاعري به که خیري ډېر زر ستاسو مخې ته راشي. زما پلار ته تپوس وکړو چې څنګه، وایي چې یو خان ما نه زما کاپۍ وړي دي که نه خطي نسخې، او هغه دا واده کړې ده چې زه به خپله زه به ستا د شاعري چاپ کړم. دا خبره چې دا د میمري شفق صاحب خبره شوه. دریم چې دی نو عبدالسبحان خان زموږ ډېر ښه دوست دی، سماجي ورکر دی، او پخوانی انفارمیشن منسټر هم پاتې شوی دی. نو چې هغه د دې نه خبر شو، نو هغه هم ما ته معلومات راکړه که نه، وایي چې زما نیکو ظریف خان په چارګولۍ کې، نو هغه به چې دی نو د هغه حجرې ته به راتلو، او پړوزبي ځل چې راغی، نو هماغه چې کومه نقشه ما ته شفق صاحب پیش کړې وه او ډاکټر امین پیش کړې وه، هماغه نقشه چې دی نو هغه ما ته خد و خال د هغه بیان کړ چې دنګ لوړ مزیدار په مخ مسکا او یو وږې خوړه وی مونږ ماشومان ترې راتاو شو، نو هغې ټولو زموږ په سر باندې ټولو زموږ په سرونو باندې لاس کېښوده، او بیا چې کله رخصتېده نو مونږ تر سړکه پورې هغه رخصت کوو، هغه د خندا خبرې کولې. نو دا د هغې نه علاوه ارسلان ساهو یو هلک دی، ډېر ښه زلمی دی او ډېر ښه کمپیر دی، نو هغه هم چې دی نو د هغه د قبر د خاځې تصویر ما ته راولېږه. او بل جي دا شباب چې و که نه، دی به د هغه مشر زوی شمس الدین سره چې خواته ترکیه کلی دی که نه جي، هغلته به تلو راتلو، هغه سره به هغه د شمس الدین 2 کاله وشو، په 2022 کې وفات شوی دی. دا څه انفارمیشن به ورته هغه هم ورکول. نو دا ټول انفارمیشن ما په ذهن کې جمع کول، هغې له مې یو ترتیب ورکاو که نه جي، او په دغې بنیاد باندې، او یو بل چې دی زمونږ جمیل صاحب یوسفزی، پروفیسر جمیل یوسفزی، هغه وایي چې ما هم په 82 کې هغه لیدلی دی، او هغه هم چې دی نو په هغه وخت کې هم د هغه صحت ټیک ټاک و، او لکه څنګه چې وایي چې هغه د 150 کالو 150 کاله وایي چې دی نو زه وایم چې دا سمه نه، ځکه چې هغه وخت کې هم هغه داسې د 80 کالو، د 90 کالو، د 100 کالو، خو نو د ده به عمر ډېر و، خو دی د 100 کالو نه اورېدلی. نو دا د ده چې دی نو زما چې دی نو بنیادي سورسیز د دې کتاب دپاره، او ما چې دی نو د ټولو دوستانو ذکر په دې کتاب کې ځای په ځای کړی دی، او د هغې شکریه مې ادا کړې ده. ٹھیک ہے، تاسو د عبدالستار او د بلال ذکر هم کړی. جی عبدالستار او بلال دا زما دوستان دي جی، او محمد بلال چې دی نو ښه سکالر دی، امفل دی، او د چې دی نو په قانته بیگم په سفرنامه باندې کتاب لیکلی دی، او امفل یې پرې کړی دی. نو ما هغه ته ووی، نو ما چې به کوم کتاب پکار شو، لکه مثال دله در کومه، دغه شان عبدالستار آزاد چې ډاکټر دی بیالوجي کې غالبا، او نو هغه دا جي وی به داسې د 20 د 25 کالو ترمنځ به د دې عمر، خو د دې د وسیع مطالعې نه ډېر زیات متاثر یم، ځکه چې دې عربي هم ویلې ده، فارسي هم ویلې ده، او اردو او د پښتو. نو ما دې ته ووایي چې یاره د دې مولانا عبدالمنان په هکله دا یو بیتاب صاحب نوم رانه هېر شه جي، ګل محمد بیتاب د وحدت اخبار نیوز ایډیټر، هغه ما ته قدم په قدم د دې کتاب کې چې ډېر امداد کړی دی، قدم په قدم انفارمیشن ما به ورسره ډسکس کول چې دا پوینټ چې دی نو واضح کول، یوه واضحه ټیک ده. نو هغه نن ته به وایي چې
غوی مولا هسک مینه ته ورسېدو دا هسک مینه زما د کور نوم دی ساري یو پوسټ ورکړی دی او وی په غوی مولا خو همدغه شان خبرې کیدی شي نو ډېر دلچسپ قسم پوسټ او بل هغه دا وی چې زه یو چې دی نو یو خیالي خط لیکم خط چې ما ته غوی مولا د جنت نه رالیږلی دی چې یاره دا څوک سړی دی چې ما پسې شوی نو دا دی جی سپرلی رنگ شخصیت ہو جی عبدالمنان مولانا سے سپرلی رنگ شخصیت کنه جی او هغه چې دی نو مذهب ته چې کوم د شګفتګۍ رنګ ورکړی دی کنه نو هغه د کمال دی او ما دې کتاب کې دا ثابته کړې ده چې هغه عبدالمنان مولانا ړومبی او غوی مولا روسو جی ځکه چې هغه د بدعاتو خلاف جهاد کړی دی جی کنه جی او چرته چې او بیا چې دا چل دی چې ژوند په خپلو شرطونو تیر کړی دی په خپلو شرطونو هغه د چا چې دی نو چا پې تنقید کړی دی نو داسې جواب یې ورکړی دی چې لکه د هغه د یو فتوې خبره وکړم جي حکم که نه او د هغه د علمیت اندازه م لګي وایي چې د هغې د کلي یو سړی و هغه ښځې ته ویلي و چې یاره ما پسې به پټي ته ډوډۍ نه راوړئ دا یې پې پابندي لګولې وه نو هغه پټي کې کار کو چې ویې کته نو ښځه د لرې نه را روانه وه او دسترخوان یې په ترخ کې و که نه او د شوملو لوټکې په لاس کې و نو ده ورته د لرې نه آواز وکړو چې که د دې اوبو نه راوړې دي نو په ما طلاق یې هغې ونرېده هغه راله هغه چې کېناسته نو ډېر زیات فکرمند شو چې یاره دا ما د خولې نه څه وختل که نه نو بس دار ګنډېر کړي به یې ډوډۍ نو مولیانو نه یې تپوس وکړ مولیانو صاحبانو خو پې کوتک را خلاص کړ چې نه بس دا خو په تا طلاقه ده تا ویلي دي چې یاره د دې اوبو نه که راوړې دي نو هغه یاره زه مولانا عبدالمنان صاحب له ورځم چې د هغه نه تپوس وکړم هغه ورته ویل چې د لاسې نه یې نیسه او نیغ یې کور ته بوځه دا په تا طلاقه نه ده هغه ورته ویل جي دا مولیان به راپسې وي دا ټول مولیان راوله دی حجرې ته هغه به داسې خبرې حجره کې کولې جومات کې به نه کولې یاره جي څه عجیب و غریب شخصیت و وي دا ټول مولیان یې راوغوښته وي چای زما د طرفه که نه چای په ټولو باندې وڅکله او چې دی سموسې خو په هغه زمانه کې نه وي غونځاخي پې وخوړل که نه جي نو بیا ورته چې تاسو څه وایې وایي جي بس مونږ دا وایو چې دا ښځه په ده طلاقه ده ځکه چې ده ویلي چې که د هغې د اوبو نه سړي ته یې وایي چې ښه ته ما ته دا ووایه چې ستا څه الفاظ وو وایي ملي د ما د الفاظو چې که د دې اوبو نه راوړې دی نو دا ښځه په تا طلاقه ده وی هغه نیر وی جي روان نیر وی دا چې راوړېده نو هغه اوبه خو پخوا تېرې شوي وي دا خو هغې اوبو نه راوړېده چې هغه تا نه دي تا یادې کړې نو جي ګوره جي یعنی طلاق ډېر ناولې عمل دی که نه ډېر ناولې جایز دی خو ناولې عمل دی خو کوشش پکار دا دی چې سپریشن ونه شي او هغې دپاره څه فقهي جواز څه شرعي جواز پیدا کړي شي که نه نو دا د یو عالم سړي ذهانت وي چې هغه چې دی خبره سمې لبوزي نو د دې جي د علمیت دا چې دی دغه شان یو بل چې دی نو خبره ده دا هغه دغه ټوکې ټوکې خبرې که نه دي ورته وی چې جي دا زما ډېره ګیره چې ده نو ډېره درنه ده او زه چې پکې ګوتې وامه نو دا مسح چې ده نو دا ټوله لمدېږي نه نو د ما دا او داسې کېږي که نه هغه ورته په خندا کې ووایي ګوره وي دا خو چې شی ویلي دي همدغه ده خو که ستا ډېر شکي نو د شپې کنډول چې دی د اوبو ډکوه او ګیره دې پکې ډوبه ساته که نه دي نو داسې قسم خبرې که نه لکه چې د ملا نصیر الدین په شان که نه چې هغه هم ډېر لوی عالم سړی و جي ډېر لوی عالم سړی او ګورئ دونه عالم و چې ترکي کې په کال د هغه 7 ورځې ثقافتي میله د هغه په قبر باندې جوړې روانېږي که نه دي او مونږ چې دی نو مولانا هېر کړی دی بالکل پروفیسر صاحب تاسو سره مونږ اکثر چې پروګرام کو یا مختلف موضوعاتو باندې شخصیاتو حوالې سره خبرې تري نو هغې کې تاسو چونکې خپله ذاتي دلچسپي هم ډېره زیاته وي او ډېر جوش جذبې سره هم تاسو اکثر پروګرام کوئ نو مونږ هم دې کې داسې فارمیټ کې کوېسچن نه کوو چې یا څه دغې نو مونږ ډېر تاسو سره یو انفارمل انداز کې بالکل انفارمل انداز نو هغې کې ډېرې خبرې تاسو هم کې ډېرې پکې پاتې هم شي او زمونږ هغې پروګرام کوېسچن چې کوم وي هغې کې هم ډېر ربط نه وي خو ما وی چې تاسو د دې عبدالمنان صاحب په مولانا عبدالمنان چې و د ده په
شخصیت او د علمی چې کم کارو او چې کم د کنټریبیوشن دی یا چې کم د مونږه هغه وخت سره چې د څه کړی دي هغه حواله سره دویم چې تاسو یو څه خبرې وکړي. یو خو بدیده دا ووایم چې دی شاعر بهترین شاعر د په شعر کې ولسی رنګ هم او علمی رنګ هم عوامي رنګ هم او چې دی خواصو د پاره هم د شاعري وا. خو زه ډېر په افسوس سره وایم ساجد صاحب ډېر په افسوس سره چې د شاعري مونږ ته نه در رسېدلې چرته لاړه د دې مونږ ته ځکه چې ما د خان ذکر وکړو که نه زه افسوس کوم چې د شفق صاحب والد صاحب ته که هغه د خان نوم خولی وي که نه نو دا به ډېره ښه دغه شان یو بل خان هم د سره ټیټ دی اکرم خان یا فضل اکرم خان د ثوابه د الفت درد مشر رور الفت درد د پښتو یو ډېره لویه شاعره وه. نو هغې له به زمونږ ډاکټر اسرار صاحب او چې دی نو مراد علي باچا او حضرت زبیر دی به ملاقات لتلو که نه جي. نو ما ته حضرت زبیر دا خبره وکړه چې مونږ د هغه حجره کې ناست وو ملاقات لتلي وو ثوابه ته اوس وفات شوی دی هغه په خبرو کې خبره راله چې غوی مولا به ما له راتلو که نه. نو ما ته وی چې یاره د ما د شاعري د خان دواړه خبرو کې مشترک دي د شفق صاحب په خبره کې خان مشترک دی او دې خبره کې هم خان خبره کوي چې هغه ما ته ووایي چې زه ما سره ډېره زیاتې د شاعري جمع شوې ده دا زه تا له در کومه وی جي بلکل ما له راکړې چې دې شایع کړم دې چاپ کړم که نه جي. نو بیا وایي چې دی نو هغه ما له خپلې کاپۍ او ټولې خطي نسخې راکړې یو چې دی د هغه تصویر هم ما سره و هغه هم ما چې دی نو محفوظ وساته. خو زه افسوس کوم چې همدغې علاقې یو سړی ما پسې راغی او ما ته ویل چې زه په غوی مولا کار کوم تحقیقي کار کوم نو ته مونږ ته چې دی نو د هغه کلام مونږ ته راکړه. نو هغه کلام ما نه ټول هغه یو نو هغه خان نه د هغې سړي نوم واخیسته نه چې دی نو عبدالمنان د شفق صاحب والد صاحب ته د هغې خان خو خان مشترک دی کیدی شي چې دا دواړه خانان یو وي که نه دي. نو دا شان د هغه شاعري چې دی زمونږ لاسو ته تر اوسه نو د هغه یو دوه شعرونه تاسو ته هغه د شفق صاحب په حواله ما ته راسېدي. دا دنیا ده لکه د واورې یا به دې واورم یا به مې واورې. واه زبردست. دا دنیا ده لکه د واورې یا به دې واورم یا به مې واورې. او دا او بیا په زړه شخوندې که وي که نه وي نه دي وي بیا په زړه شخوندې او دا د خاورې خوندې که وي که نه وي نه دي وي او بیا په زړه شخوندې که وي که نه وي نه دي وي. دا د دنیا فرق ده. نو د دې دوه شعرونه تاسو اندازه ولګوئ چې د عبدالمنان شاعري به د کم انداز وه هغه خپل څه لیکلي دي نه دي پرېښي د هغه ټولې خبرې چې دی مونږ ته سینه په سینه را رسېدلي دي که نه دي. او ما چې دی نو د عالما د خپلو دوستانو نه ما اورېدي زما استاد میاں خیر الحق ګوهر کاکا خیل د ډاکټر امین الحق که نه دي د هغې نه ما اورېدلي دي د هغه د ټوکو خبرې ما اورېدلي د هغې علمي خبرې ما اورېدلي دي. او کومه بنیادي خبره چې زه کومه کومه بنیادي خبره هغه دا چې دی د بدعاتو خلاف بدعت لکه چې تاسو ته معلومه ده چې په اسلام کې چې نوې لارې راوباسي چې هغه هیڅ عقل سره سمون نه خوري کنه او نه د مذهب سره سمون خوري دی د بدعاتو خلاف کنه. زه یو په یو د هغې ذکر دلته نه کوم صرف یو به وکړم. هغه یو ځل وي چې دی نو په دغه کې په مړي باندې تقریر کو ورته وایي چې تاسو یو سړي اواز وکړ چې زما په پلار باندې د چا قرض دي نو چې زه ادا کړم هغه ورته ویل بس ټیک ده دا تا ډېر ښه کار وکړو خو ستا د پلار چې دی سل جیره به ځمکه هم ده نو دا هم لږ چې دی نو په دې خلکو باندې وویشه که نه او په دې کور کې چې دا د ټوپکو قطار په دیوال لګېدلی دی د دې نه ولې یارېږي یو ټوپک هم دې خلکو له ورکه که نه دي. نو داسې کې بله خبره هغه کومه کړې وه چې هغه دلته مناسب نه کړم. نو بل دا دی جي هغه به داسې چې دی نو خبرې له یو موړ ورکړه چې هغې کې به شګفتګي هم پیدا کړه. نو داسې کې دغه شان جي هغه وایي چې تاسو مهرباني وکړئ او د دې بدعاتو خلاف لکه یو بله خبره د تختې الوا نوم به تاسو اورېدلي چې مړې په تخته واچي نو بیا الوا ویشلې کېږي هغې ته بعضې خلک د لړم الوا وایي د لړم الوا که نه
نو هغه وی چې دا لړم حلوا څه ده؟ د لړم حلوا دا ده چې په قبر کې کله لړم د مړي په وجود باندې چک لګی که نه جي، نو هغه وخت کې هغه حلوا د هغه خولې ته راشي هغه خوله دغه نو بیا چې دی نو غوی ملا وایي چې عمل دی نیک نیک نه نو د لړم په حلوا نه خلاصېږي نو داسې قسم خبرې دي، داسې خبرې د شګفتګۍ دا د غوی ملا چې دی کمال وي جی. دا بالکل تاسو خبره ټیک ده چې زمونږ بدقسمتي ده چې دا هغه کلام مونږ ته رو نه رسېدو کلام رو نه او دا هغه تحریر کو هر څه نثر او کو شاعري وا هغه مونږ ته رانه او په روایتو کې چې تاسو خبره وکړه چې خبره تر راضي ولکه ډیر زیات وسوک سرم بیا انسان پاغه باندې دغه نشي کولای چې دا آیا دا خبره دی یا دا 100% دا خبره وا. خو د حواله سره وزو تاسو نه یو بل تاسو کومه چې د کې تاسو چې کوم خبرې وکړې د سره زما ذهن کې ضمني غونډه کې سوال دا راغی چې موږ اکثر ګورو د ادبي تنظیمونه وي دا په ثوابه مردان هر پېښور کې مو ډېر پخوانه را روان دي. نو آیا داسې ادبي تنظیم سره د دې سره تعلق وو یا داسې ټولنې سره چې موږ وایو چې د هغې په رودات کې به د ذکر وي یا داسې څه دغه ستاسو مخې ته راغلی؟ یاره ما ته خو چا ذکر نه دی کړی چې ګنې په ادبي محفلونو کې شرکت کړی دی. او د ده متعلق یو بله خبره مشهوره ده یو چې د ده شاعري احمدین طالب د ده دوست و نو دا ټوله شاعري هغه وی چې دا نه ګډه وډه نشي نو دا ماله راکړه نو کلي ته به راته دا د شمس الدین په حواله شباب صاحب خبره کوي چې هغه ورته وي ټولې بورې راوښکلې هغه ټانګه راوسته او هغه شاعري یې په ټانګه کې کېښوه او یګړه. خو زما د دې خبرې سره اتفاق نشته ځکه چې احمدین طالب چې د عثمانزو جي د څه په وجه باندې هغه 8 کاله په ثوابه کې تیر کړي دي، په کونډه کې تیر کړي دي، په توډیر کې تیر کړي دي، په زیده کې تیر کړي دي. دا د کال 1901 نه د 1908 پورې په جماعتونو کې چڼې وو. په دغه وخت کې که مونږ د عبدالمنان جون دغه شان د سلنه سیوا فرض کو کنه نو دی به و د 60-75 سال په هغه زمانه کې د 60-75 سال سره دی خو مشهور او معروف سره نو. او بل احمدین طالب په خپل کتاب کې چې کم ځای ته تللی دی، سوات ته تللی دی، په توډیر کې پاتې شوی دی، هغه چې دی نو په کونډه کې پاتې شوی دی، په زیده کې پاتې شوی دی، هغه د هغې ټولو خلکو سره کم ذاتي تعلقاتو خانانو سره هغه ډېر لوی جي ولسي شاعر و تاسو به نوم اورېدلی وي په هغې به هم که خیر یو ځل مونږ پروګرام کوو. نو احمدین طالب هغې ټولو ذکر کړی دی په خپل کتاب کې، نو عبدالمنان ذکر یې نه دی کړی چیرې د ما د سره تعلق دی. نو چې د یو چڼي د یو داسې میچورډ سړي سره څنګه تعلق کیدی شي که نه؟ نو زه یم چې د هغه د شمس الدین د روایت چې د خولې نه کوم شباب مونږ ته را رسولی دی د دې څه حقیقت نشته. او جی بس حقیقت چې دی نو صرف د دې خانانو نه دا شاعري د ګډه وډه شوې ده. او جی زه وایم چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته مولانا عبدالمنان د غوی مولا په نوم چې مشهور و د ابتدایي ژوند او تعلیم او د پیدایش د حوالې سره بالکل بالکل دا تاسو ډیر مزیدار سوال وکړئ. د نیکه چې و که نه درویزه بابا دا ماته ارسلان ساهو دا ماته نوم دروازه بابا را رسېدلی و خو هغه زه کریکټ کړم چې دروازه بابا معنی نه لري، دا یقینا درویزه شته دی زمونږ د درویزه اخوند درویزه او دا په دې حواله باندې. نو د ده پلار چې دی نو د 19مې صدۍ په اخري کې یا په منځ کې د افغانستان نه د ثوابه علاقې یعقوبي کلي ته راغی که نه جي. نو هغلته چې دی نو دې څه موده و د هغې نه پس چې دی نو دې ډنډوقا ته راغی. ډنډوقا چې دی نو یو کلی دی په ثوابه کې، بیا د هغې نه پس بیا به کیدی شي هغه وفات شوي نو د ده دغه چې و د مولانا صاحب دی بیا باقي عمر په ترکۍ کې تیر کړی دی که نه جي. نو د علمي حوالې سره په هغه زمانه کې زمونږ په علاقه کې څه تعلیمي دینی مدرسې داسې مشهورې نه وې. په هغه زمانه کې به زیات نه زیات خلک به چې تله نو دیوبند ته به تله
ما په دې کتاب کې دا بحث کړی دی چې زه او د بیتاب صاحب هم ما سره په دې خبره متفق دی چې د معیار او دغه د ذهني سطح عالم صرف د دیوبند کېدی شي. خو د دیوبند یو معامله ده، یو جامع ازهر دی د مصر او یو دیوبند دی چې په 1866 کې جوړ شوی دی. دا دواړه داسې ادارې دي چې په دې کې چې لومبي طالب علم کوم داخل شوی دی که نه، تر اوسه پورې د هغې ټولو طالب علمانو مکمل قواعد هغې سره محفوظ دي چې هغه د هغه څه نوم و، د هغه د پلار څه نوم و، د هغه د کلي څه نوم و، د هغه استادان څوک وو مونږ سره په دیوبند کې، او هغه کوم چې د کورس مکمل کړی دی. او نو ما چې دی نو عمدې عبدالستار آزاد او د بلال ما له یو کتاب راوړو د ډاکټر محمد حنیف که نه جي، هغه چې دی نو د دیوبند د عالمانو باندې یو کتاب لیکلی. ما چې په دې باندې ډېره خواري کړې ده که ما سره د مولانا دستاویزي ثبوت نو دې سره متعلقه کتابونه ما کتلي دي که نه جي. نو ما وی چې یاره مونږ چې د متعلق د دیوبند دا خبره کوو نو چې دا زه حقیقت ته ورسوم که نه جي. نو ما چې په هغې لیست کې وکتل که نه د نوم پکې نو جي. البته په کال 1940 کې د مولانا عبدالمنان په نوم د مردان یو عالم فاضل دیوبند او په هغې لیست کې شته، خو اوس دا ثابتول غواړي چې دا عبدالمنان هم دا عبدالمنان که نه جي. نو دې دپاسې کوشش کوو مونږه، نو د علمي حیثیت دا وجي، نو د ذهانت نه او د خبرو نه او د تقریرونو نه داسې اندازه لګي چې دې د درس نظامی ښه ماهر و، د عربۍ ښه علم حاصل کړو، فارسی ولا ښه ورتله، پښتو یې مورنۍ ژبه وه، ذهانت ولا خدای ورکړی و، مشاهده یې ښه جوړه وه. نو دا ټول څیزونه چې رایوځی شي که نه نو مولانا عبدالمنان لیدل شي. پروفیسر صاحب تاسو پروګرام کې ډېر تفصیلي خبرې وکړې د مولانا عبدالمنان د غوی مولا حوالې سره. یو خبره وکړم چې د غوی مولا دا تاسو دا تپوس ونه کړه که نه چې دته غوی مولا ولې وایي او که نه دا راته مو وایي او که نه دا خو درته وایم که نه دا خو د نوم سره ډېر تړلې خبره ده. داسې چل دی د متعلق 3 قصې مشهورې. یو خو دا دی چې د دنګ لوړ خو ښکلې که نه د شپږو نه سیوا د فوټ وجودو که نه پلنه سینه وه که نه، نو کیدی شي چې چا ورته غویي مولا ویلي او دی مشهور شوي. زما په ذهن کې دا خبره. بل چې د متعلق 3 خبرې مشهورې دي. وی دی چې دی نو یو ځل یو کلي ته تللی و، همدغې د ثوابۍ خواوشا کلي ته، نو چا ورته د یو ارټ کوی ته چار چاپېره خلک ولاړو، نو چا ورته ده وایي چې دا څه چل دی؟ وی غویي پرېوتی دی، وي هغه چې دی راوباسو، وي زه یې دله راوباسم، وي که روغ څه نو ستا شو که نه. نو وایي چې دی نو د بډې ووالې دی کوشو او وایي چې دی نو هلکه وي دی د لکۍ نه راټینګوم نور پړي نه تاسو وتړی، د لکۍ نه راټینګ کړه، د اوبو نه یې راوښ کړه او ډېر مست غویی و، هغه یې بار ته راوښ کړه. یو دا، یو بله دا ده چې یو سړي چې دی نو په پټي کې یوې کولې، نو غویي چې دی نو په کلي کې را پرېوته او بیا نه پاسېده، هغه پې را باندې کړي په چوکه باندې نه پاس دې تېرېدي. هلکه وایي دا څه ولې دی را باندې؟ یاره وایي دا خو ډېر تنګ کړم، وایي چې حلالو مې دله نه وي حلالې که یاره یوې سه که نه، وایي دا حلال که او د هغه غویي په شا که او یوېړه. بل چې دی نو د ما نه اوس نوم هېر شو، د ثوابۍ یو خان و، د هغه د زوی سنت و. دی وایي حجرې ته چې لاړو نو خلک ناست وو، 2-3 څاروي لال شي وو، یو غویي چې دی نو په برنډه کې ولاړ ټوپونه یې وال. ده ورته ویل هلکه دا نور مو حلال که دې هم ولې پرېښوده؟ وایي دی لاس نه پرېږدي، نو وایي دی به زما لاس پرېږدي، وایي زه ورشه حلالې که، وایي ده وایي راونیوه راوې پرده او حلالې که. خو جي خبره کوم دا خبرې دي که نه، یو سړی که ډېر شي تنومن نو هغه د من او د ډېر من نه سیوا ني. د غویي وزن چې دی د 5 منو نه ته رسي، نو یو د من سړی د 5 منو غویي څنګه په اوږه کوي او هغه چېرته وړي که نه جي. نو زما ذهن چې دی نو دا نه مني. دی ولې چې دی نو غویي مولا مشهور شوي؟ دا دی سفیان سوري په بغداد کې په کال 1960 هجرۍ کې یو ډېر لوی زبرګ تېر شوی دی که نه جي. سوري څه ته وایي؟ سوري غویین ته وایي.
کنه سور په فارسی کې غوی ته وایي کنه دي او دا انقلاب سور په افغانستان کې چې راغلی دی په دغه میاشت کې راغلی دی کنه دي ځکه ته انقلاب سور وایي کنه په دې کتابونه لیکلي شوي دي نو دې دغه چې ونو دا سفیان سوري ډېر لوی برق سړی و ډېر لوی برق سړی و خو دې وایي په هلکوانه کې جومات ته ننوته نو ګس خپې جومات ته کړه په دې کې په ده یو غیبي آواز وشو وی چې غویه په عربۍ کې غویه دا ته څه کې وی ده چې د آواز وارو دا کیدای شي چې د هغه د خپل ضمیر آواز وي زه منطقي حواله باندې خبره کوم کنه یا الهامي آواز یا په جومات کې چې استاد ورته آواز ورکړي خود د آواز برداشت نه کړی شو بېهوشه شو چې را پاسېده کنه نو خلکو چې دی نو اوچت کو دغه کو نو ده ته دا غویي دا ټکې په ده دونه خو لګېده چې ده ځان ته د هغې نه پس سوري نوم کېښوده سفیان سوري سفیان غویي کنه نو زه وایم جي چې مولانا عبدالمنان ډېر لوی عالم ده به سفیان سوري ضرور لوستي او ده به د هغه د تعلیماتو نه خبري نو ده د برکت دپاره د هغه په حواله ځان ته غویي ویلی خپل تخلص ها صحیح دا خو یو ډېر بنیادي خبره وه چې دا پکې تاسو دا کړه ډېره مننه پروفیسر صاحب مونږ ټول ستاسو شکرګزار یو او یقینا چې کوم د ادب سره تړلې خلک دي هغه هم ټول به ستاسو شکرګزار یي چې تاسو یو داسې شخصیت دې ته وړاندې کو چې هغه حوالې سره ډېر کم کار شوی دی نو یو ځل بیا ستاسو مننه مونږ ستاسو پر راتګ ستاسو قیمتي وخت راکولو زه ډېر زیات ستاسو شکرګزار یم د پښتونخوا ریډیو ستاسو ساجد صاحب چې تاسو ماله وخت راکړ او یو بېغوره عالم چې تر اوسه پورې پټ پاتې شي تر دې پټ پاتې شوي چې نه هغه ته د چا زیږون تاریخ معلوم دی او نه د هغه د وفات کال لیکلی شوی او تاریخ نه لیکلی شوی تاسو ماله موقع راکړو ماله خدای پاک د دې چې دی نو دغه راکړو ماله کتاب ډېره مهرباني ګران اورېدونکو زموږ نننی پروګرام اختتام ته رسي ستاسو د اورېدو دپاره ډېره مننه شکریه خدا حافظ